نن حق خبره نه کیږي. بل ور یو مولا لکه چې ملاله یوسفزئی په باره چې خبره کړې ده، حالانکه هغه بد چلنه، هغه بد فطرت شجې د انګریزو هغه ایجنټ برملا ویلا، ټول دنیا ته پته ده، نیټ باندې دا خبره هغه موجوده ده. وې دا نکاح خلق ولې کوي؟ د نکاح څه ضرورت ده؟ دغه سي د ملګرتیا چې وخت تیروي خلک. هغه دومره کفریه خبره وکړه. هغه بدبخته ښځه چې سلمان رشدي غوندې انډیا وال، هغه ګستاخ چې برطانیه چې اوسېږي، اکثره تصویرونه کاږي، تسلیما نسرین غوندې ګستاخ ښځې سره تصویرونه کاږي. مګر نن هغې خلاف چې یو ملا خبره وکړه چې هغه سټیج نه کوزېدلی، پولیس ونیولی او جیل ته یې واچولی. نو هغه دور دا چې حق خبره هم علما به حق خبره نه کوي، حالانکه حضور فرمایي چې کوم عالم حق خبره نه کوي دا ګونګ شیطان په مثل ده، دا ګونګ شیطان په مثل ده. ونن اوس حکومت وایي وایي موږ به تیار خطبې خطیبانو ته ورلږو، موږ طرف نه به تیار تقریر درځي، هغه به بیانوو. هغې چې به عمران خان تعریفي، وزیر اعظم تعریف کوي، حکومت تعریف کوي، یا خطبې به وایي. قرآن به نه به حدیث هغه حق گویي به نه کوي. ولې چې حق داسې خپله تقریر کوي نو بیا خو حق خبره کېږي. بیا خو د حکومت هغه ظلم و ستم په باره چې خبره ښکاري دي، نه آبه نه کوي. که حکمرانان قادیانیان جان سره لګوي، که ګستاخان جوړې خلاصوي، او که نور ظلم و ستم کوي، هغې په باره چې به خبره نه کوي. نو حضور علیه السلام فرمیل و علماء دهنتون، او عالمان با مداهنت والو ګرځېدي. آبه وایي یاره زه خو دا خبره نه څه کولی، ما ته خطره ده، زه به نیم ده، پولیس به خبر سي، ما خبره به نیټ باندې پیلاو سي، جیل ته به مې واچي. او دا حقیقت درته وایم په رسول الله منبر ناست یو چې ډېرې خبرې موږ هم هضم کو، بیان یې نه کو، بیانوای نه سو. ولې چې دا حالات وي رسول الله پیشنګویي رښتنې ده چې موږ یې وایو، موږ ته هم مسله جوړېږي. اگر چې د رسول الله عزت په باره چې موږ نه پټ پټاڼي او خاموشي نه اختیارېږي او آ خبرې برملا موږ کوو.